بسم الله الرحمن الرحیم. یو مریض راته میسج کړی دی چې نن سبا دوايانې ډېرې ګرانې شوې او زه د شوګر مریض یم او ماته څه داسې طریقه وښایه چې زه د دوايانو نه بغیر خپل شوګر کنټرول کم. نو د دې طریقه دا ده چې موږ تاسو خپل خوراک نه کاربوهایډریټس ختم کړو، یعنی کم شیزونو کې چې شوګر دی د خپل خوراک نه وباسو. نو امید ده چې بغیر دوايانو به زموږ ستاسو شوګر کنټرول شي. نو ما د مریض ته یو ډایټ پلان وښیلو چې سحر ناشته کې 2 ابله ہوئے انډے یعنی شیدلې اگې 2 او 1 کپ پای خو بغیر د چینو نه او یا چې خو بغیر د چینو نه دا د سحر ناشته شوله. او د غرمې روټۍ که انسان سکپ کی او اونه خوري خو ډېره ښه ده، خو که ډېره زیاته لږه لږي انسان ته نو 1 پلیټ چمچ سره لوبیا یا دال او یا چھولې دا د وخوري، خو روټۍ سره نه، ولې چې د غنمو په روټۍ کې یا د جوارو په روټۍ کې ډېر زیات شوګر دی. او د سبزي خوړلی شي او د ماښام ټیم کې یا د سبزي د اوربشو روټۍ سره وخوري او یا که دال وي یا لوبیا چڼې، دا ټول دا خوراک دته آزاد دی، دا خوړلی شي. غوښه خوړلی شي، خو دی به خپل خوراک نه غنم او جوار شو او وریژې دا د خپل خوراک نه وباسي. او دی فروټ خوړلی شي، ډرای فروټس د لپاره آزاد دي، دی بادام او اغوز شو او نور چې کم نټس دي دا ټول خوړلی شي، د باندې دا آزاد دي، دا خوړلی شي. او بیکري پروډکټس دی بند کی. ګوره 3 شیزونه ډېر اهم دي، یو د غنمو روټۍ او د بیکري پروډکټس چې څومره دي دا دې کې ډېر زیات شوګر دی، دا د خپل خوراک نه وباسي. او فروټس کې دی یو دانه چې کوم تازه فروټس دي هغې کې سیب خوړلی شي او روزانه یو دانه سیب دی وخوري. نو دې طریقې سره به انشاءالله او د خپل واک سره جاری ساتي. نو که د خپل خوراک نه کاربوهایډریټ وباسي نو انشاءالله د بغیر دوايانو هم شوګر کنټرول کولی شي.